أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. نرانی درس کی انشاءاللہ العزیز سورۃ رعد پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 5 آیات نمبر 35 36 37 درې آیاتونه چې نو هغه ویلې کیږي. اوس دې آیات کې الله جل جلاله چې نو هغه د متقیانو تذکره کوي او د هغې سره چې نو هغه د کافرانو هم د هغوی د انجام هم ذکر کوي. الله رب العزت فرمای مثال صفت د هغې جنت وعد المتقون د کمې چې وعده کړی شوي د چې نو هغه د پرهیزګارانو تقوادارو سره. تقوا څه ته ویلی کېږي؟ پرهیزګاري څه ته ویلی کېږي؟ نو د دې امت د ټولو نه لوی قاري حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه د هغه نه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو تپوس وکړلو چې ابی ابن کعب تقوا چې دی نو هغه څه ته ویلی کېږي؟ نو هغه ورته وویلو وی امیر المؤمنین زما په سمجھ او پوهه کې چې څومره ده نو تقوا دې ته ویلی کېږي چې یو سړی د غنو په خوا باندې چې دی نو هغه ځي دی د یو شپول سره په خوا ځي او دغه شپول سره دی ځان ته خپلې ټولې جامې بلکل راغونډې کړي او داسې لکوټې په ترس روان شي. نو دی چې دغې نه داسې ځان ساتي چېرته غنه سره پورې وننښلي او په دې ترس او په احتیاط ځي دې ته ویلی کېږي تقوا. او چې څوک دا کار کوي هغه ته ویلی کېږي تقوادار. نو متقي سړی دی به د ګناهونو نه د الله رب العزت د نافرمانۍ نه دی نه به ځان داسې چې نو هغه بلکل په هر وخت په هر لحاظ سره په احتیاط چې دی نو هغه ساتي چېرته ما سره د ګناه غنه چې دی نو هغه ټچ نه شي ما چېرته چې نو هغه ګناه رانه ونه شي. نو دی چې څنګه د دغې شپول په خوا باندې سړی په احتیاط کې ځي نو دغه شان مسلمان متقي دی به خپل ژوند چې دی نو هغه په احتیاط باندې تیری دې ته ویلی کېږي متقي. نو الله وایي هغه جنت چې د هغوی چې دی نو هغه وعده کړی شوي دی د متقیانو سره د هغې صفت به صحیح تجری من تحتها الانهار. الله وایي د هغې نه بهیږي به لاندې چې دی نو هغه نهرونه. اوس عربو کې چې نو هغه د دوو شیزونو فقدان ډېر زیات ولو، یو د خوږو اوبو او دویم چې نو هغه د سوري او د ونو. نو ځکه اکثر چې د جنت د هغې تذکره شي نو جنت کې به دې نه علاوه نور هم ډېر شي نهرونه وي. دنیا چې نو هغه نعمتونه به هم وي خو دا دوه نعمتونه عربو ډېر زیات خوښ ول او د دوی به د هغې ډېر زیات چې نو هغه خواهش لرلو. ځکه د هغوی په اشعارو کې هم د دغه ذکر دی، داسې قرآن کې هم د هغې متعلق حدیث کې هم د هغې نعمت ذکر کوي. نو اوبو ذکر به کېږي او د ونې او د هغې د سوري چې نو هغه ذکر کېږي. نو الله رب العزت وایي داسې نعمتونه تجري من تحتها الانهار چې د هغې نه به لاندې چې نو هغه ولې بهیږي نهرونه چې نو هغه به بهیږي. اکلها دائم وظلها الله وایي د هغې میوې به چې نو هغه همیشه وي. دنیا کې چې نو هغه هره میوه نو سیوا د امرود نه چې دا که خیال مو کړی کال کې 2 پیره چې نو هغه فصل کوي خو نور د دې نه اکثر چې نو هغه څومره هم میوې دي خاص کر کجوره شوله ام شولو یا داسې چې نو دا نور شیزونه نو دا په کال کې یو پیره چې نو هغه بار کې د یوې پیرې نه سیوا نه کوي. الله وایي د جنت چې نو هغه د میوو دا صفت منئ د هغه به چې نو هغه سدا بهار وي. څنګه چې هم د هغې نه یو میوه شکولی کېږي د هغې په ځای به ډایرکټ چې نو هغه بله دانه راټوکولی کېږي هو بهو اقه شانتې په هغې کې څوک فرق چې نو هم نه کوي، نه به پکې کړاو وي، نه به پکې ستړی، نه به پکې څه تکلیف وي. نو الله وایي داسې جنت دی اکلها دائمون چې د هغې میوې چې دی نو هغه څه دي همیشه د پاره به وي، په هغې باندې فنا چې دی نو هغه به نه راځي. وظلها او د هغې سوری. اوس دلته ذهن له کوټې نو هغه سوال راځي مخکې او پیرت به مونږ هم حل کړو چې نو هغه ذل ویلی کېږي سوري ته او سوری چې دی نو هغه خدا په هغه ځای کې چې کوم ځای کې نوري چې نور یې نو بیا سوری چې نور نه نو سوری خو نه
او جنت کې خو الله رب العزت وی التی بنه یخنی او نه ګرمي نه بنوري او نه چې نو هغه به یخني. نو مخکې مونږ ویلو د ذل نه مراد هغه سوری دی چې کم که خیال مو کړی سړی چې نو هغه سحر شي، خاص کر د ګرمۍ په دې موسم کې. نو سحر چې دا رڼا ولګي نو د رڼا سره چې نو هغه د خلکو سره داسې معمولي لکوټې شان دی چې نو هغه سوری شان روان وي. نو مراد چې نو هغه دغه سوری چې نو دی، یعنی جنت کې به هر وخت ښکلی موسم وي، نه به یخني او نه چې نو هغه به ګرمي. وظلها او د هغې سوری چې نو هغه به هم همیشه وي. تلک عقبی الذین اتقوا، الله وی دا انجام دی، دا زی دی، دا د آی کسانو انجام او د هغه چا کسانو زی دی چې چا تقوا اختیار کړه. او تقوا مونږ وی د الله هر حکم د الله د پیغمبر د طریقې مطابق پوره کول او خپل ژوند په احتیاط وباسل چې د الله او د الله د رسول نافرمانی انسان نه وشي ونشي. نو دغه ته ویل کېږي تقوا. وعقبی الکافرین النار، او د په مقابله کې چې نو هغه انجام د کافرانو، الله وی د کافر انجام چې نو هغه ور دی. کم کس چې د الله نافرمانی وکړله دنیا کې د خپل مرزي متعلق چې نو هغه ژوند تیر کړلو، د الله احکامات چې نو هغه په زیره نه وړل، څومره چې منهیات د هغه ارتکاب وکړو، د وخت د پیغمبر طریقې چې نو هغه خلاف ژوند تیر کو، الله وی د خلکو چې نو هغه انجام د جهنم دی. الله دې زموږ د هغې نه حفاظت وکړي. والذین آتیناهم الکتاب یفرحونه بما انزل الیک، الله وی هغه کسان چې د هغوی ته ورکړی شوی چې نو هغه کتاب یفرحونه بما انزل الیک، نو دوی خوشحالي کوي په هغه باندې چې کم نازلیږي تا ته الله نازل کړی دی. نو دې نه مراد چې نو هغه اهل کتاب دی. وی اهل کتاب یهود او نصارا، د هغوی کې چې نو هغه لکه عدی ابن حاتم رضی الله تعالی، تمیم داری رضی الله تعالی عنہ، حضرت اسید رضی الله تعالی عنہ، عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ، سلمان فارسی رضی الله عنہ. نو داسې ډېر شي چې نو هغه ولو چې د هغوی کله د قرآن پاک ولیدو وایي اورېدلو، نو هغه ډېر زیات خوشحاله شول چې واقعي دا هغه کتاب دی چې د کوم کتاب زموږ په کتابونو کې بشارت راغلو، د هغې زیر راغلو. نو د دې مضمون دا هم هغه شانتي کتاب دی. نو خوشحاله شول چې موږ ته یو ځل بیا چې نو هغه شانتي اسماني علوم صاف سوتره چې نو هغه میلاو شول. ځکه د یهود او نصارو چې څومره هم کتابونه ول، نو په هغې ټولو کې هغې اصلي حیلت هغه تورات انجیل زبور هغې اصلي شکل کې چې نو هغه نشته، ټول چې نو هغه تحریف شده دي. ټولو کې یهود او نصارو چې نو هغه د خپلې مرضۍ متعلق چې نو هغه تحریفات کړي دي. دا خو سوا یو قرآن پاک دی چې الله رب العزت د دې ذمهواري اخیستې ده، الله جل جلاله په خپل ذمه باندې چې نو هغه ساتي. بلکې د دې سره الله رب العزت د کم ځای نه چې نو هغه د قرآن احادیث زده کېږي، جماعت او مدرسه، د هغې حفاظت ورسره هم الله پاک کوي. د قرآن د حفاظت ځای دی، د قرآن د زده کړې ځای دی. نو څنګه چې د قرآن حفاظت کېږي داسې الله رب العزت د مدرسې او د جماعت ورسره چې نو هغه هم حفاظت کوي. ځکه دا مسلم خبره ده چې کم شیز د کم شیز دپاره چې نو هغه ظرف لوښی وي، نو خلک خو خیال د مظروف ساتي په هغې کې چې صحیح، خو د هغه ظرف لوښي خیال چې دی نو هغه سره خود به خود ساتلی کېږي. لکه مثال په طور کې اوس چې نو هغه چې عدل دا راوړلو کنډولې کې پی راوړل، اوس دا پی چې کله کنډولي کې راوړل او یو کس ته په واله کې چې هلکه د دې پیو خیال ساته چېرته پیشو وغیره چې نو هغه را نه شي وی نه سټي د ارتاوي نه کي توی نه کي. نو دی چې کله د دې پیو خیال کوي نو کنډولې سره خود په خود چې نو هغه محفوظ دی که نه؟ ولې؟ ځکه چې نو هغه خیال خو دی پی کې، خو د پی چې په کوم ځای کې دی نو د هغې حفاظت دی. نو دغه شانتې حفاظت ذمه الله رب العزت د قرآن اخیستی، خو قرآن ظرف د جنو هغې دپاره چې هغه ځای لوښی هغه مدرسه او جماعت دی. نو چې کله مدرسه او د جماعت کې دغه کېږي نو د هغې حفاظت ورسره خود به خود راځي. کنه تاسو ګورئ زموږ ملک کې ټوله دنیا پس د هر ځای کې څومره چې نو هغه د مدرسې او د جماعت خلاف د هغې چې نو ختمول او د هغې څومره قصې باندې جوړې شوې، خو ټول الله رب العزت چې نو هغه ناکام او چې نو هغه نامراده کړي. نو الله رب العزت وایي دوی چې نو هغه خوشحاله شول ځکه چې دوی ته یو پیره بیا چې نو هغه صحیح اسماني کتاب چې نو هغې ول او وایي چې دا خو هغه کتاب دی چې کوم زموږ په کتابونو کې د دې بشارت راغلی. یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضه، او بعضې د ډلو نه لکه د مکې مشرکان شول یا دوی کې چې نو هغه بعض یهود او نصارت شول چې د هغوی به انکار کولو د قرآن پاک نه. لکه خو ځکه چې نو هغه نو دوی به کافرانو به چې په دې کې خو چې د یو الله چې نو هغه به عبادت کولی شي، الان کې د یو الله چې نو هغه خو د 360 چې دا نور دی دوی به څه کوي، یا نو هغه د هغې سره نو هغه د قیامتو نو دوی خو به چې مونږ نو هغه اذا کنا ترابا و عظاما
کله چې مونږه خاورې شو هډو کې ریزه ریزه شو نو مونږ به دوباره بیا څنګه راپاسو نو د بعضې به اقرار کول او د بعضې نه چې نو هغه انکار کولو قل اووایه ورته پیغمبره انما امرت ان اعبد الله ولا اشرک به الیه ادعو و الیه مآب د دې آیات په دې یوې حصے کې الله جل جلاله درې اهم مسلې چې نو هغه ذکر کړلې یو د الله رب العزت د وحدانیت دویم د حضور د رسالت او دریم اثبات د قیامت الله وی تو ورته وای اے پیغمبر عمر تو ماته حکم کړی شي ان اعبد الله چې زه د الله عبادت وکم نو ګوره دې کې د الله پاک د وحدانیت ذکر دی چې الله رب العزت وحده لا شریک له دی دا د ټولو نه اهم او غټه مسله ده چې الله سره په خپل ذات او صفات کې چې نو هغه یو وخت وګڼي ولا اشرک به او زه د هغه سره چې نو څوک شریک نه جوړم الیه ادعو دغه عقیده د پاره دغه عقیده طرف ته چې الله په خپل ذات او صفات کې چې نو هغه یکتا او یو دی هغه عقیده طرف ته زه تاسو چې نو هغه هم را بلم تاسو هم زما سره چې نو هغه دغه عقیده راکړي نو چې څوک هغه را بلل کې هغه ته پیغمبر ویل کېږي نو د پیغمبر رسالت چې نو هغه ثابت شو و الیه مآب او هغه الله طرف ته زما واپس کېدل نه نو واپس کېدل په ورځ د قیامت باندې کېږي نو د سره چې نو هغه اثبات د قیامت چې نو هغه شو د درې اهم مسلې د ایمان دي وکذالک هم دغه شان انزلناه چې نو هغه نازل کړو مونږ د قرآن حکما عربیه حکم چې نو هغه په عربی کې ځکه حضور علیه الصلاۃ والسلام عربي د قرآن وړاندې مخاطب چې نو هغه عرب ول نو ځکه الله رب العزت دا کلام چې نو هغه په عربی ژبه کې نازل کړلو ولا ان اتبعت اهواءهم کچره تاسو چې نو هغه تابعداري وکړه د دوی بعد ما جاءک من العلم ورسته دا هغه چې کم تا ته په راغلی قرآن ته میلاو شلو نو وز د حضور علیه السلام نه خود دې تصور هم نشي کېدلی خو الله رب العزت چې نو هغه سره مخاطب پیغمبر دی او خطاب چې نو هغه امت ته دی لکه دا هم په پښتو کې متل نه لور تا ته وې موینګور توی واوره نو الله رب العزت پیغمبر مخاطب دی خو پیغمبر نه خود دې تصور نشي کېدی امت ته الله تعلیم ورکې الله پاک ورته وای ګوره کې چرته تاسو د قرآن احادیث تاسو له الله یو محکم دین چې نو هغه درکړی دین کامل دل درکړی دی کله دې دین کامل د پنه اورست تاسو بیا هم دغه يهود او نصارا د دې په طرز طریقه باندې چې نو هغه چلې دی نو بیا یا ساتي مالک من الله ولی ولا واق ستاسو د پاره به د الله نه ما سوا نه څوک دوسي او نه به د الله د گرفت نه بیا بچ کوونکی بیا تاسو هیڅ څوک چې نو هغه د الله د گرفت نه چې نو هغه نشي بچ کولی ولی تاسو د الله تعلیم د الله کلام د الله د پیغمبر طریقه مو پرې خو د اغیار په طریقو باندې روان شوي نو چې کله لاړې نو الله بدل بیا په دې باندې سزا درکړي او د الله په مقابل کې بیا څوک چې نو تاسو مدد او نصرت نشي کولی الله دې موږ دغه نه محفوظ او مانون کی مثل الجنت التي مثال د جنت صفت د هغه جنتو وعد المتقون د کوم چې وعده شوی د متقیانو فرزګارو سره تجری بهیږي با من تحتها لاندې داغین الانهار نهرنا اکلها میوه داغی دائم همیشه بوي وظلها او داغی سوره هم تلک اقبل الذین دا چې دینو انجام د دای کسانو اتقوا چې پرهیزګار دي تقوا اختیار کړي و اقبل کافرین النار او انجام د کافرانو دوزخ دی والذین آتیناهم الکتاب او کسان چې ورکړي دي دا مونږه ته کتاب یفرحون دوی خوشحالیږي بما په هغه څه انزل الیک چې نازل شوی دی تا ته یعنی قرآن ومن الاحزاب او د ځینو ډلو قومونو نه من هغه څوک دی ینکرو بعضه چې انکار کوي د قرآن د بعضې حکمونو قل وایه ورته پیغمبره انما امرتو بېشکه ما ته حکم کړی شوی دی ان اعبد الله دا چې زه عبادت وکړم د الله ولا اشرک به او شریک ونه نسم شریک جوړ نه کم دا غسره الیه ادعو هم د دغه ته پاره ز تاسو را بلم و الیه مآب او هم د هغه الله طرف ته زما واپس کېدل دي وکذالک او د قشان انزلناه نازل کړلو مونږ دا حکما عربیه حکم په عربی کې ولا ان اتبعتم کچری تاسو تابعداري وکړه اهواهم د دې د خواهشاتو بعد ما ورست د هغه نه جاء کچرا غلطا من العلم لا علم پوهینا مالک نب واستاد پار من الله د الله په مقابله کې می ولی سوک مددگار ولا واق او نسوک بچ کون کې